ملک باندې رحم وکړي چې د چا څه عیني ذمه داري د هغې پورې خپل ځان محدود کړي. زموږ مطالبات ساده ده چې په دې ملک کې صاف سوتره انتخابات وکړي چې قوم چاته منډیټ ورکړي، چاته اختیار ورکړي، هغې له پکار ده چې حکومت او اقتدار هغې ته ټرانسفر شي او بیا ټولې ریاستي ادارې د هغې لاندې کار کوي. دنیا ګوره بنګلادیش زموږ نه ایډوانس لاړ، نن د افغانستان اکانومي زموږ نه سټیبل ده او چې کوم ځای کې دا غیر ضروري مداخلتونه دي نو هلته هغه ریاستونه او هغه ملکونه چې دي هغه اوس هم په پسماندګۍ کې دي او دنیا نه وروسته پاتې شوي دي. او بیا زه د پاکستان غیرتمند ولس او خاص کر ځوانان چې هغې شعور بیدار شوی دی، هغه نور د ظلم د نظام ته قطعا نه دي تیار. انشاءالله دا تیارې به ختمیږي، د ملک کې به حقیقي ازادي هم راځي، د ملک کې به حقیقي خوشحالي هم راځي. او زه د باجوړ چې کوم د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ دی، انورزیب خان، ګلظفر خان، ګلداد خان، اجمل خان، چیرمین صاحب که زما د چا نوم رانه هېر شوي یاد نه راځي په هغې معذرت کوم، خو چې تحریک انصاف څومره قیادت دی، تنظیمي عهدهدار دي، یوت ایسف، د هغې شکر ګزار یم، د عام ولس شکر ګزار یم. او انشاءالله چې ژوند دي که خیري ملاقاتونه به کوو. ډېر ښکلی وخت هم تېر کړو، ډېر ښه وخت هم تېر کړو. ډېره مننه، ډېره مهرباني.